او دا چې کوم عذاب راغلی و په بونیر باندې او کوم سیلابونه چې راغلي وو د هغې په وجه باندې د دې کلي علاقې د خلکو ته آبادۍ ته ډېر غټ نقصان رسېدلی و. ډېر خلک پکې مړه هم وو. دغه مخامخ لنګرخانه ده آستانه عالیه حضرت پیر بابا، او دغه لنګرخانې ته به هم دننه ننوځو. هلته به هم تاسو ته پوزیشن درښیم. د دې سره سره دلته نکاح رجسټرار د هغې دفتر هم پکې دی، دارالعلوم اسلامیه سید عالیه دغه هم دی، او دا ډېر ښایسته زبردست غټ جومات دی. څه مو اورېدلي وو؟ بس چکر په خیال راووتو. چکر په خیال باندې تاسو چې په پیر بابا کې به څه وي؟ دغه راته علم نشته. مخکې خو به خلک ډېر زیات راتله که نه؟ سیر سپاټې دپاره به هم راتله، څه د عبرت دپاره هم که نه. نور څوک تاسو ویلی شئ؟ ته د کوم ځای کې راغلی؟ دا دی خوشمن یو ځای راغلی. مخکې چېرته نه وې راغلی؟ نه پیله ځل. مزاراتو خلک د څه دپاره ځي دلته مزاراتو له چې راځي؟ بس دغه علم راته نشته. دغه علم راته نشته. د دې دپاره خلک ځي چې کم از کم د دې خلکو په وجه باندې په دې علاقه کې ډېر غټ علم خور شوی وي، د علم رڼاګانې خورې شوي وي که نه. نو چې موږ او تاسو کوشش را کوو چې یاره په دغه نقش و قدم باندې لاړ شو. د دې خلکو مقصد دا و، دا رسېدلي خلک وو. خو افسوس په دې یو خبره باندې کوو چې موږ او د دین نه چې کوم دی نو اوس نابلد یو. دلته په دې تېر شوي سیزن کې چې کوم سیلاب راغلی و، هغه سیلاب د دې ځایونو پورې د اوبه راغلې وې. دا چې کوم تاسو دا نشانونه ګورئ د دې نشانه پورې، او داسې ویلی کېږي چې یاره دا صحن مکمل طور باندې دا د شګې نه ډک و، د شګې نه د اوبو نه دا ډک و. بیا د دې لپاره اکسویټر راننیستلی و او هغې د دې ځای صفایي وکړه. اوس هم پکې چونکې صفایي سیسټم روان دی. موږ د خیره سره د پیر بابا قبرستان ته روان یو، او د پیر بابا چې کوم مشهور او معروف مقبره ده هغې ته ځو. د پیر بابا قبر تاسو ته درښیو. دلته اکثر خلک راځي سیلګري د ملک ټولې حصو نه، د هر ځای نه، ځکه چې دا یو انتهایي معروف ځای دی پیر بابا. او د هغې قبر موږ تاسو ته درښیو. خو چونکې په دې ځای کې چې کله هم تاسو راځئ د بونیر ته د سوات ته طرف نه د بریکوټ د طرف نه، نو په دې ځای کې دغلته مخامخ زمانه شاته دغه ځای کې یو غټ ابشار وي. خو چونکې په هغه ابشار کې اوس په حال اوبه نشته دی، وچه ده او خشکي ده. موسم چې کوم دی نو څه خشک دی، د جولایي موسم دی، او په دې وخت کې چې کوم دی نو اوبه هسې هم وچېږي. لاندې مو ته څه دغه جوړ شوي دي، حوضونه، څه ټینکۍ جوړې شوي دي. خو زما په خیال سره چې د اوبو د سټاک کېدل دپاره دي. په بر سر کې چې کوم یو هوټل تاسو په نظر راځي هغه هم زه تاسو ته درښیم، او په دې ځای کې تاسو معمولي غونته کې دمه شئ کولی. په دلته شاته جولې لګېدلې، په هغه جولو کې تاسو د دې طرف نه هغه طرف ته هم تاسو تلی شئ. کوم ځای کې چې د ابشار دی د دې په منځ کې دا د دوه غرونو چې کومه فاصله ده دا زه لږه تاسو ته ښیم. دا چې کله تاسو دغه ابشار خواله ځئ که نه، نو دلته به په دې جوله کې تاسو به کښېنئ، او د دې جولې چې کوم دی نو زما په خیال سره څه لږ ډېر قیمت پی، هغه پیسې به تاسو ورکوئ. بیا دا جوله چې کوم ده دا به ایسته ځي هغه سر ته، هغه سر ته به ځي، او د دغه ځای نه بیا تاسو پیدل ټریکینګ کولی شئ. بره ابشار ته هم تلی شئ، او د دې ابشار د پاسه په دغه ځای کې دا هوټل هم دی، هغه هم زه تاسو ته لږ شانتې زوم کوم. دغه هوټل تاسو کتلی شئ، نو هلته هم شئ تلی، او د هغې نه علاوه پیدل چې کوم دی تاسو هم په دغه ځای باندې تګ راتګ شئ کولی، خو لږ احتیاط به کوئ ځکه چې دا ډېر غټ ابشار دی، او په دې وخت کې دا وچ دی، اوبه پکې نشته دی. او انشاءالله چې موږ ځو د پیر بابا چې کومه معروف مقبره ده هغه موږ تاسو ته ښیو، زیارت چې کوم دی هغه موږ تاسو ته ښیو. دې ځای کې لکه معمولي غونډه کې موږ سټی وکړه، او بیا د سټی نه وروستو موږ خپل سفر جاري ساتو. زموږ سره اوسئ. دا اوس ماشاءالله موږ آخر کار را ورسېدو. کوم مشهور و معروف حضرت پیر بابا مقبره چې کومه ده نو هغې ته به دننه ننوځو. خو د دې مخکینی لږ شان تعارف زه ستاسو سره کوم. دا په 908 کې هجري کې د دې پیدایش شوی دی، او 991 کې دا وفات شوی دی. تقریبا 84 سال د عمر و، او هغه قبر زه تاسو ته ښیم پوره شجرې نسب. زما سره اوسئ، دننه ننوځو دې وخت کې. دا په ګیټ کې موږ موجود یو، څنګه چې تاسو ګورئ. دا آخر کار منگا. السلام علیکم یا اهل القبور، انتم سلف و نحن ان شاء الله من المقربین. حضرت پیر سید علی ترمیزی المعروف شہنشاہ خراسان، المعروف پیر بابا،
دا د هغې قبر دی لاندې او د دې سره چې کوم دی حضرت میا سید حبیب بابا دا د دې زوی و. د دې دواړو قبرونه دلته دي او دا مدفون دی د دې کوم چې مشهور او معروف دغه دی دا پیر بابا په نوم چې کوم یادېږي د دې دواړه قبرونه دلته دي او دغه پیدایش چې کوم د دې دا په 908 کې چې کوم دی دا پیدا شوی و او د هغې نه وروسته په 991 کې د دې وفات شوی. دا پوره مکمل شجره نسب ده. دا مکمل طور باندې دا د دې شجره نسب ده. او دا دلته به مخکې منجوران به وو او خلک به راتله هغې به دلته چې کوم دی ډېر عقیدت باندې به پیرزونې بیا وړاندې کولې او دلته به ډېر ښه کاپیره شو. اوس هم د مختلفو ځایونو نه خلک راځي او دغه د پیر بابا چې کومه مقبره ده د هغې د ده لیدلو لپاره. دا بختور خلک وو او دا په دین باندې مین خلک وو. د دې خلکو په وجه باندې په دې علاقه کې دین چې کومه رڼا وه هغه د دې خلکو په ذریعه باندې دا خوره شوې ده. پنجاب کې که موږ تاسو وګورو نو اکثر هلته دا خلک په دې مزارات باندې دا قسم قسم دغه استعمالوي او مطلب دا چې هغه شرکیات چې کوم ورته وایي که نه خو دلته الحمدلله هغه حساب کتاب نشته. دلته خلک په دین باندې پوهه دی او دلته هغه مسله نه وي کومه چې په پنجاب کې وي په نورو مزاراتو کې. نو دغه دواړه قبرونه دي یو یې زوی دی او بل چې کوم دی نو دا یې پلار دی. صحیح شو جي. دا تاسو کتلی شئ خو دلته به مخکې ډېر زیات رش به او اکثر اوس هم د ما خیال څه ټایم کې تاسو دې ځای کې اوسئ؟ تاسو د کوم ځای کې؟ 400 نه څو اولنی ځل باندې راغلي که نه مخکې؟ اول ځل باندې راغلي. څه ما اورېدلي وو د پیر بابا په حواله سره؟ بس چکر په خیال راووتو. ها څه ما اورېدلي وو؟ بس چکر په خیال راووتو. چکر په خیال باندې. تاسو چې په پیر بابا کې به څه وي؟ بس دغه راته علم نشته. مخکې خو به خلک ډېر زیات راتله که نه؟ سیر سپاټۍ دپاره به هم راتله څه د عبرت دپاره هم که نه؟ نور څوک تاسو ویلی شئ؟ ته د کوم ځای کې راغلی؟ دا دی خوشمن یو ځای راغلی. مخکې چېرته نه وي راغلی؟ نه پیله ځل مزاراتو خلک د څه دپاره ځي دلته مزاراتو له چې راځي؟ بس دغه علم راته نشته. دغه علم راته نشته. د دې لپاره خلک ځي چې کم از کم د دې خلکو په وجه باندې په دې علاقه کې ډېر غټ علم خور شوی وي. د علم رڼاګانې خورې شوي وي که نه؟ نو چې موږ تاسو کوشش را کوو چې یاره په دغه نقش و قدم باندې لاړ شو. د دې خلکو مقصد دا و دا رسېدلي خلک وو خو افسوس په دې یو خبره باندې کوو چې موږ د دین نه چې کوم دی نو اوس نابلد یو. د دې خلکو چې کوم ویژن و او د دې خلکو کومه نظریه وه په هغه نظریه باندې موږ اوس چلیږو نو د علم کمی ده. خو بهرحال دا قبرونه چې کوم دي یا مزارات چې کوم دي نو دا چاله هېڅ هم نشي ورکولی. لکه څنګه چې نبي علیه السلام فرمایي چې دا هېڅ هم چاله نشي ورکولی بلکې دا زموږ او ستاسو دعاګانو مستحق وي چې موږ او تاسو ته دعاګانې کوو او دیو چې کوم د خیر ښېګړې کارونه کړي کوم دین یې چې خور کړی چې په هغې باندې موږ او تاسو وچلېږو. صحیح شو جي. نو دا د پیر بابا مزار و کوم چې ما تاسو ته در وښودو او د دې دغه شجره نسب چې کوم دی نو شجره نسب هم دلته لګېدلی دی. د هغې نه علاوه دا وفات او د دې چې کوم تاریخ پیدایش دی 908 کې دا پیدا شوی دی او په 991 کې دا وفات شوی. تقریبا 84 سال په عمر کې د چې د دین کومه رڼا خوره کړې ده او بس الله پاک دې وکړي چې هغې باندې موږ او تاسو ټول په هغې باندې عمل درآمد وکړو په هغې باندې وچلېږو. دا د میا صاحبه جومات دی. د جومات اندروني منظر دی تاسو ګورئ. په دې ځای کې به میا صاحبه درس و تدریس پې کوو. دلته به مونځونه خلکو له ورکول او د علم رڼاګانې به یې خورولې چونکې دلته په دې تېر شوي سیزن کې چې کوم سیلاب راغلی و هغه سیلاب د دې ځایونو پورې د اوبه راغلی وي. دا چې کوم تاسو دا نشانونه ګورئ د دې نشانه پورې او داسې ویلی کېږي چې یاره دا صحن مکمل طور باندې دا د شګې نه ډک و د شګې نه د اوبو نه دا ډک و. بیا د دې لپاره اکسویټر راننیستلی و او هغې د دې ځای صفایي وکړه. اوس هم پکې چونکې صفایي سیسټم روان دی او کار پکې کېږي او دا چې کوم عذاب راغلی و په بونیر باندې او کوم سیلابونه چې راغلي وو د هغې په وجه باندې د دې کلي علاقې د خلکو ته آبادۍ ته ډېر غټ نقصان رسېدلی و. ډېر خلک پکې مړه هم وو. دغه مخامخ لنګرخانه ده آستانه عالیه حضرت پیر بابا او دغه لنګرخانې ته به هم دننه نوځو هلته به هم تاسو ته پوزیشن درښیم
د دې سره سره دلته نکاح رجسټرار د هغې دفتر هم پکې دی دارالعلوم اسلامیه سید عالیه دغه هم دی او دا ډېر ښایسته زبردست غټ جومات دی او دا چې کوم دی نو دغه یو مین دروازه ده په دې کې دا د پیل دا درخت پکې ولاړ دی او د دغه نه بار چې کوم دی نو بازار هم دی دا لنګرخانه ده زما په خیال سره دلته هم یو قبر دی سید حضرت سید پاینده شاه المعروف چړی بابا دا پکې د هغې قبر دی خو دلته دا اوس موږ ته پته هغه د هغې نه اخوا هم چې کوم دی پکې قبرونه شته دی دا قبرونه پکې هم دي ښه د پیر بابا د قبرستان او د هغې سره د جومات مکمل ویزټ موږ تاسو له درکو او امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی که چېرته هم تاسو راتلل وغواړئ نو تاسو پیر بابا ته راتلی شئ د بونیر په علاقه کې دا موجود دی او د هغې سره چې کوم دی نو د دغه زګي ویزټ تاسو وکړئ د دې لپاره نه چې تاسو څه بل څه داسې دغه د عبرت لپاره دلته راتلل پکار دي چې دا هغه خلک وو چې یاره دوی په دنیا کې خپل وخت ډېر په دغه باندې تېر کړی د دین او د دین په اصلاح د خلکو د اصلاح لپاره خو چې موږ او تاسو هم په دغه نقش قدم باندې لاړ شو او د دې خلکو نه عبرت حاصل کړو د دې خلکو په ژوند باندې لږ غور فکر وکړو چې دا خلک څنګه راغلی او د دې د لاسه دې علاقې ته کم دغه رسېدلی او فایده ورته رسېدلې وه د الله په امان